बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ د هیماټالوجي لیکچر سٹارټ کړی وو د KMU کریکولم مطابق. په هغې کې لومړنی ټاپک چې کوم دی انټروډکشن شو هیماټالوجي دی، دویم بون میرو دی، او دریم ټاپک چې کوم دی هغه دی هیماټوپوایسس. دغه موږ ډسکس کړي وو. نو که تاسو دغه ویډیوګانې نه کتلي پلیز تاسو لاړ شئ پلی لیست ته هیماټالوجي او دغه ویډیوګانې ولګورئ. دې نه بعد چې کوم دی هغه دی ایریتروپوایسس. Erythropoiesis چې کوم دی د دوه ورډ کمبینیشن دی، یو erythro او بل د poiesis. Erythro mean IBC and poiesis mean formation. Process of origin, development and maturation of erythrocyte. Erythropoiesis یو داسې پروسس دی چې په دې کې به IBC origin د کوم ځای نه کېږي، د هغې ډیولپمنټ څنګه کېږي او د هغې میچوریشن چې کوم سټیپ دي هغه په erythropoiesis کې راځي. نو erythropoiesis means the development, origin and maturation of erythrocyte. erythropoiesis start کیږي د کوم ځای نه؟ نو دا موږ پریویس هیماټوپوایسس کې ډسکس کړی وو چې یو سټیم سیل دی، یو داسې سیل دی چې هغه سیل پرینیول کوالټي ده. نو یو سټیم سیل دی، د نه به یو دوه سیریز سټارټ شوه. سټیم سیل نه به یو مایلایډ سیریز سټارټ شو او بل به د نه لیمفوید سیریز سټارټ شو. لیمفوید سیریز مایلایډ سیریز چې کوم دی دې کې به بیا برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ ګرینولوسایټ دا سیزونه به جوړېده. نو سټیم سیل نه به مایلایډ سیریز سټارټ شي، د مایلایډ سیریز نه به برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ دا سیریز به سټارټ کیږي. نو erythropoiesis begin with pluripotent hematopoietic stem cell. erythropoiesis به سټارټ کیږي د pluripotent hematopoietic stem cell نه. normally process or proliferation and maturation is completed within 3 to 5 days. په MCQs کې راغلی و چې maturation او proliferation د IBCs normally په څومره ډیز کې کمپلیټ کیږي؟ نو د 3 نه والې تر 5 ډیز پورې. سټیم سیل دی به ایریتھروید پروجنیټر سیل له کنورټ شي، بیا به د نه میچور IBC جوړېږي. نو چې د نه سټیم سیل چې میچور IBC له کنورټ کیږي په دې کې به کم چینجز راځي. نو فرست چینج چې کوم دی ډیکریز ان سیل سایز. لومړنی چې کوم دی د دې چې کوم سټیجز دي په پرو ایریتھروبلاست کې د IBC سایز ډېر زیات غټي. نو کله چې د نه میچور IBC جوړېږي د سایز کې ډېر زیات ډیکریز راشي. دویم کنډنسیشن اف نیوکلیر کروماټین. نو نیوکلیر کروماټین چې کوم دی داسې موږ وایو چې په IBCs کې نیوکلیس نه وي موجود، خو چې کله نه فرست سیل وي پرو ایریتھروبلاست نو په هغې کې نیوکلیس موجود وي. لوس اف نیوکلیای لوس شي. ډیکریز ان بیزوفیلیم پکې کمه شي. increase pink color due to hemoglobin. IBC کله چې کوم دی هغه پینکش لون ته کې سیوا شي د څه د وجې نه ډیو ټو پای کې هیموګلوبین اپیر شي. بیا چې کله میچور IBC جوړه شي نو د هغې به څه خصوصیات دي؟ نو په میچور IBC کې به نیوکلیس نه وي، RNA پکې نه وي، اینډ مایټوکونډریا پکې نه وي. په دې کې په میچور IBC کې اونلی ګلایکولایسس کېږي. ګلایکولایسس د مین پاتوی ده چې هغه IBCs لا انرژي پرووایډ کوي. دا پروسس څنګه کیږي؟ نو pluripotent hematopoietic stem cell دی به ډیفرنشیټ شي انټو ټو لیلیج لا. یو چې کوم دی مایلایډ سیریز دی او بل لیمفوید سیریز دی. مایلایډ سیریز کې به برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ جوړ شي. نو برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ چې کوم دی د لو اپینټي ده اریتھروپویټن هارمون لا اریتھروپویټن ریسپټر لا انسنسټیو دی چې د مخکې اریتھروپویسس پر د سټیپ وکړي. pluripotent hematopoietic stem cell دی به کنورټ شي برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ لا. نو د دې برسټ فارمینګ یونټ اریتھروسایټ چې کوم دی د لو اپینټي ده د انسنسټیو دی څه ته انسنسټیو دی اریتھروپویټن ته چې د مخکې پر د سټیپ وکړي او د نه میچور IBCs جوړ شي. د مخکې داسې نشي تللی. نو دې د وجې نه به دې کنورټ کېږي یو بل فارم ته. برسټ فارمینګ یونټ نه به دې کنورټ کېږي کالوني فارمینګ یونټ اریتھروسایټ. چې دې کله کالوني فارمینګ یونټ اریتھروسایټ له کنورټ شي نو دې کالوني فارمینګ یونټ اریتھروسایټ د ده چې کوم دی اوس اریتھروپویټن لا د ایبیلیټي د سنسټیویټي لږه سیوا ده ایز کمپیر ټو برسټ فارمینګ یونټ. نو دې نه مخکې پای د سټیپ کېدی شي او دې نه به مخکې میچور IBCs جوړېدی شي. MCQs داسې راغلی و
چې په برس فارمینګ یونټ اینڈ کالونی فارمینګ یونټ ایریتروسایت په دواړو کې د کوم یو ابیلیټي سیوا ده ایریتروپویټن لا چې دې نه مخکې فردر د آی بي سیز فارمیشن سټیپ وشي په میچوریشن او پرولیفریشن سټیپ وشي. The burst forming unit erythrocyte is CD34 positive. Burst forming unit erythrocyte چې کوم دی CD34 positive دی. colony forming unit چې کوم دی more erythropoietin receptor. colony forming unit چې کوم دی هغه erythropoietin receptor په هغه باندې سیوا دي هغه erythropoietin لو more sensitive دی او colony forming unit چې کوم دی به دا CD34 immunohistochemically چې کوم دی دا positivity low شي دا hematopoietic stem cell دی به convert شي through myeloid series burst forming unit erythrocyte لا burst forming unit erythrocyte چې کوم دی د کې دومره ابیلیټي نشته چې د مخکې میچور آی بي سي له کنورټ شي نو دی به کنورټ شي کالونی فارمینګ یونټ ایریتروسایت لا کالونی فارمینګ یونټ ایریتروسایت چې کوم دی د اوس سیوا ابیلیټي دا سیوا سنسټیویټي دا ایریتروپویټن هارمون لا ایریتروپویټن ریسپټر نو دینه به مخکې میچور آی بي سي یا ریکګنایزبل سیل چې کوم دی هغه به نه په اسانه سره جوړیږي. بیا پسې دي stages of erythropoiesis. نو stages چې کوم دي 6 stages دي. لومړنی دی pro erythroblast، دویم دی basophilic erythroblast، دریم دی polychromatic erythroblast، څلورم دی orthochromatic erythroblast، پنځم reticulocyte and شپږم چې کوم دی mature IBC ده. دا سټپ خو چې تاسو له په فنګر ټپ باندې یادي ځکه چې دا اکثر په وایوا کې تاسو کوي چې let's tell the developmental stages of erythropoiesis. نو pro erythroblast، basophilic erythroblast، polychromatic erythroblast, orthochromatic erythroblast, reticulocyte and mature IBCs. One stages چې کوم دي pro erythroblast, basophilic, polychromatic, orthochromatic, reticulocyte and mature IBC دا به اوس موږ په ډیټیل کې سټډي کوو ځکه د دې نه زیات تر MCQs اکثر راځي په پیپر کې چې pro erythroblast کې څه چینجز راځي، basophilic erythroblast کې څه قسمه چینجز راځي، په polychromatic erythroblast کې سایټوپلازم څنګه وي، نیوکلیس څنګه وي، پټن پکې څنګه وي، دغه څیزونه په MCQs کې راځي. فرست اف آل pro erythroblast نو د خصوصیات څه دي د pro erythroblast د pro erythroblast cell size چې کوم دی د 20 نواله تر 25 مایکرومیټر پورې دی او mature IBC cell چې کوم دی هغه تقریبا 7 نواله تر 8 مایکرومیټر یا 7 نواله تر 7.4 7.5 مایکرومیټر پورې دی. د شیپ څنګه دی د شیپ چې کوم دی pro erythroblaст هغه راوند دی. نیوکلیوس ټو سایټوپلازم ریشو پکې څومره ده 8:1 ده پکې. سایټوپلازم به اپیرنس څنګه وي، سایټوپلازم کلر به څنګه وي ډیپ بلو کلر به وي او ګرینیول چې کوم دی دا ابسنٹ دی. نیوکلیس چې کوم دی د په سنټر کې موجود دی د pro erythroblaст reddish purple وانته کلر دی د نیوکلیس. کروماتین پکې چې کوم مالیکول دی هغه په دې کې اوپنلی پریزنټ دی. نیوکلیولس پکې 1 to 2 پریزنټ دی. MCQs داسې راځي چې نیوکلیولس په کوم یو سټیج کې د ایریتروسایت ایریتروپویسس کې په کوم یو سټیج کې نیوکلیولس 1 to 2 پریزنټ دی نو هغه د pro erythroblaст سټیج دی چې په دې کې 1 to 2 نیوکلیولس پریزنټ دی پر د چې کوم دی نیوکلیولس بیا ابسنټ دی. پریویس کې داسې MCQs راغلی و چې سینتھسس اف هیموګلوبین د کوم ځای نه سٹارټ شي نو هیموګلوبین سینتھسس چې کوم دی هغه د pro erythroblaст نه سٹارټ شي. اپیرنس بیا مخکې بل سټیج کې کېږي دا به هم ډسکس کوو خو لومړنی چې کوم دی سینتھسس اف هیموګلوبین چې کوم سٹارټ کېږي هغه په pro erythroblaст سټیج کې سٹارټ شي. دویم چې کوم دی هغه دی basophilic erythroblaст نو basophilic erythroblaст د سایز چې کوم دی سیل سایز هغه د 12 نواله تر 15 مایکرومیټر پورې دی. سایز چې تاسو له بالکل یاد یې غټه کړې مو ځکه چې دا MCQs کې راځي او شیپ یې څنګه دی نو هغه راوند شیپ دی. نیوکلیس ټو سایټوپلازم ریشو چې کوم دا 6:1 ده. سایټوپلازم یې basophilic دی، ګرینیول په دې کې ابسنټ دی. بیا خبره د نیوکلیس څنګه دی نو نیوکلیس یې په سنټر کې موجود دی. دا pro erythroblaст نیوکلیس چې کوم دی reddish purple دی او دا basophilic erythroblaст نیوکلیس چې کوم دی هغه ډیپ پرپلش بلو دی. کروماتین چې کوم دی د کې اوپنلی موجودو د کې بلونده کې کنډینس شي. نیوکلیولس اونلی په pro erythroblaست کې موجودو تاسو لمو چې دام دله یادي
په بیزوفیلیک ایریتروبلاست کې مین سیسز کې په دې کې چې کوم نیوکلیول دي هغه ډیسپیر شي. نیوکلیول بیا په د مور سټپس کې نشته دی، هغه صرف په پرو ایریتروبلاست کې دي. بیا د نه بعد د پولیکرومیټک ایریتروبلاست. د پولیکرومیټک ایریتروبلاست سیل سایز چې کوم دی هغه د 12 نواله تر 15 مایکرومیټر پورې دی او شیپ یې چې څنګه دی هغه دی راوند. نیوکلیس ټو سایټوپلازم ریشو کمیږي هغه شي 4:1. साइटोप्लाज्म अपीयरेंस ग्रे ब्लू दे और ग्रेन्यूल बाकी एब्सेंट थी. न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक संग दी न्यूक्लियस संग दी न्यूक्लियस पर सेंटर के मौजूद दे और डीप पर्पलिश ब्लू न्यूक्लियस दे ते संग दा बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट दा डीप एरिथ्रोब्लास्ट दा पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और दा ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट दे द्वाणो न्यूक्लियस से कम अपीयरेंस दा द्रेवाणो साइम दे. बिया क्रोमेटिन से कम दी देखिए लोन टेंडेंशो बिया पदे के मोर कंडेंसी क्रोमेटिन पर लगनोर मजात का कंडेंसी. न्यूक्लियोलस एब्सेंट. न्यूक्लियोलस ओनली पर कम की मौजूदी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की मौजूदी. पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट की दो मेन सीजन दी योदी हीमोग्लोबिन अपीयरिंग पर स्टार्ट हुई. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टार्ट हुई और हीमोग्लोबिन से कम दी अपीयर की बा पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट की दी पर स्टेन की पर समान दी नदी पर एसिडिक और पर बेसिक स्टेन पर द्वारा स्टेन की. सलोगम स्टेप से कम दी ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट ने पदी की न्यूक्लियस साइज से कम दी द सेल साइज से कम दी नोरम कंडेंसी नोरम मोडुगिशी द 10 नवाल तक 15 माइक्रोमीटर पुरशी शेप अराउंड दी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो नोरम कमशवा मोर डिक्रीज की पर मजा 1:2 शुआ. साइटोप्लाज्म से कम दी पिंकिश ब्लू रे और ग्रेन्यूल पके एब्सेंट थी. न्यूक्लियोलस संग्रहकारी न्यूक्लियोलस कैरेक्टरिस्टिक्स दी द न्यूक्लियस अ डीप पर्पलिश ब्लू रे क्रोमेटिन पके मोर कंडेंसी और संग्रहकारी लके द इंक स्पॉट वन तक चदा से उडा टुकी क्रोमेटिन पके दुमगा कंडेंसी चे मामूली शान तक पते बगे सब लगे चला के देख क्रोमेटिन मौजूद थी. न्यूक्लियोलस पदे के एब्सेंट थी. चलो पिंजम स्टेप से कम दे अगर रेटिकुलोसाइट रेटिकुलोसाइट से कम दी द सेल साइज नो ज्यादा बड़ू की द 7 नवाले तक 10 माइक्रोमीटर पर सेल साइज लुम्बनी स्टेप की द 20 नवाले तक 25 देम को 12 ने 15 बिया 10 ने 15 बिया से कम दी उस द 7 न 10 माइक्रोमीटर पर सेल साइज का बड़ू की शो और शेप ऐसा अराउंड है. साइटोप्लाज्म संग्रहकारी पॉलीक्रोमेटिक कारी पॉलीक्रोमेटिक मतलब से मुख्तलिफ किस्म डबल स्ट्रक्चर या दो सेवा स्ट्रक्चर अखरी ऑन रोमनवास की स्टैंड पर रोमनवास की स्टैंड माने ब्लू कलर ची आखिरी अगर सद वजन आखिरी आदा आरएनए रेमनट द वजन आखिरी जिकम आरएनए पके पुराता दा चिकम न्यूक्लियस आगा क्रोमेटिन चिकम कंडेंसी विधि द आगे द वजन आगा चिकम खादा शवी द आगे द वजन ब्लू कलर आखिरी. हीमोग्लोबिन चिकम दे आगा अपीयरेंस पके स्टार्ट से पॉलीक्रोमेटिक के द आगे द वजन बदी पिंक कलर आखिरी. कंटेन आयरन ग्रेन्यूल पकी मौजूदी आयरन पकी प्रेजेंट थी हीमोग्लोबिन के नु द आयरन ग्रेन्यूल चिकम दी दे सगा रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया द रेटिकुलोसाइट स्टेज के मौजूदी दे लमुंगा पेपेनहेमर्स बॉडी वायु. न्यूक्लियस रेमनंट चिकम न्यूक्लियस खत्मी द आगे रेमनंट चिकम पाती दी आगे लमुंगा हवल जोले बॉडीज वायु या डीएनए रेमनंट चिकम दे लमुंगा हवल जोड़ी बॉडीज वायु. आयरन ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया द आगे रेमनंट चिकम मौजूद दे लमुंगा पेपेनहेमर्स बॉडीज वायु. enter the blood capillary through capillary membrane from the site of production. Chikam jage the production or show the RBCs the aga then but through the capillary membrane mande dan shi चाहता कि blood capillary था. बिया मेचेवर आईबीसी से खसूसियत थी न मेचेवर आईबीसी से कम दी द अगर साइज द 7 नवाले तक 8 माइक्रोमीटर बुरी हुई. मेल के चिकम नॉर्मल रेंज द 4 नवाले तक 5.5 माइक्रोमीटर पर दे खुदा के म्यू स्लाइड मुताबिक चिकम लुम्बनी स्लाइड चिकमो हिमा इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी पागे की मुंगा डिस्कस करो तो 7 to 8 लीटर पर दावा करो. फीमेल की चिकम दी 3.5 नवाले तक 4.5 लीटर पर मौजूद दी. शेप संगली मेच्योर आईबीसी आगा फ्लेक्सिबल ले बाइकन के डिस्क शेप दे और कंटेन हीमोग्लोबिन बट न्यूक्लियोलस एब्सेंट. हीमोग्लोबिन पकी मौजूद दे हो न्यूक्लियस पकी एब्सेंट दे न्यूक्लियस पकी निष्ठा दे. रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोएसिस द
erythropoiesis چې کوم دی ریګولیټ کوي څوک نو سایټوکاینز داسې دي چې هغه په دې باندې پازیټیو افیکټ دی او سایټوکاینز او سب فیکټر داسې موجود دي چې هغه په دې باندې په erythropoiesis باندې نیگیټیو افیکټ دی نو پازیټیو افیکټ چې کوم دی هغه سټیم سیل دی سټیم سیل فیکټر او ترومبوپویټین چې کوم دی ترومبوپویټین او دې سره انټرلیوکین 11 د دې پازیټیو افیکټ دی په erythropoiesis باندې د MCQs کې پریویس ټرم راغلی او چې سټیم سیل افیکټ چې کوم دی په erythropoiesis باندې پازیټیو دی که نیگیټیو دی سم هیو نیگیټیو افیکټ سایټوکاین داسې دي چې هغوی په دې باندې نیگیټیو افیکټ دی لکه ټیومر نیکروسس فیکټر شو ټرانسفارمینګ گروث فیکټر شو او انټرفیرون ګیما شو انټرفیرون ګیما ټیومر نیکروسس فیکټر and TGF د دې چې کوم دی بیٹا د دې په نیگیټیو افیکټ دی او سټیم سیل فیکټر ترومبوپویټین انټرلیوکین 11 چې کوم دی د دې په پازیټیو افیکټ دی بیا erythropoietin چې کوم دی دا یو کی ریګولیټر دی د څه د erythropoiesis ځکه چې برس فورمینګ یونټ erythrocyte چې کوم هغه دې ته دومره ریسپټر نو دته دومره خصوصیات نو دته دومره سنسیټیو نو چې د مخکې میچور شوی برس فورمینګ یونټ چې هغه نه میچور IBC جوړل شوی نو هغه کنورټ شي کالونی فورمینګ یونټ erythrocyte لا د هغه بیا ریسپټر سیوي هغه بیا سنسیټیو وي erythropoietin لا نو هغه نه بیا فردر میچور IBC جوړې دي شي دا یو کی ریګولیټر دی په erythropoiesis کې مالیکولر ویټ د erythropoietin څومره دی نو 34,000 ډالټن renal cortical intestinal cell secrete erythropoietin in response to hypoxia conditions stimulate erythropoiesis anemia cardiac or pulmonary disorder abnormal hemoglobin دا څه کنډیشن داسې دي چې د erythropoiesis اکټیویټ کوي چې erythropoiesis وشي چې کله انیمیا وي یا کارډیاک یا پلمونری ډیسورډر څه داسې وي یا abnormal hemoglobin موجود وي یا هاي اټیټیوډ وي اکسیجن کمی وي هایپوکسیا وشي نو دا میکانیزم څنګه دی فرست اف آل ګوره کډنی دا په کډنی کې ریسپټر موجود دي هایپوکسیا انډیوسیبل فیکټر ریسپټر دی O2 سنسر دی صحیح شو په دې کې بیا دوه قسمه دي هایپوکسیا انډیوسیبل فیکټر الفا اینڈ بیٹا چې کله سرکولیټینګ IBCs کم شو د لبا ریسپټر اکټیویټ شي انټسټینل سیل چې کوم دي د اوټر کورټکس هغه به کډنی لوي erythropoietin سیکریټ کا erythropoietin فارمیشن نو کا صحیح شو erythropoietin براشي برس فارمینګ یونټ چې کوم دی د خو دومره کوالټي نشته دی بکل نوټ کالونی فارمینګ یونټ erythrocyte لا د بیا دومره کوانټیټي شته دی دومره سنسټیو دی نو دی بیا نورموبلاست له کنورټ شي ریټیکولوسایټ له کنورټ شي د نو میچور IBC جوړ شي د میچور IBC کې بیا دومره کوالټي وي دومره هغه خصوصیت وي چې هغه اکسیجن کېږي نو د اکسیجن چې کومه دا هغه کومه ډیفیشنسي هغه هغه تھرو دیس پروسس مکمل شي O2 ډیلیوري کم شوه کډنی لا یا O2 ډیلیوري کم شوه په IBCs کې دا هایپوکسیا انډیوسیبل فیکټر چې کوم دی الفا او بیٹا دی ودا سنس کی چې اکسیجن ډیفیشنسي والا دی به انټرسټینل سیل چې کوم دی په کورټکس کې چې کوم موجود دي د کډنی چې کوم اوټر کورټکس په پای کې موجود دي دی به هغه اکټیویټ کی ولوي بچ تاسو erythropoietin سیکریټ کوي erythropoietin براشي دی به کالونی فارمینګ یونټ برس فارمینګ یونټ چې کوم دی به کالونی فارمینګ یونټ له کنورټ کی دا به مخکې فردر پروسس وشي او نور IBCs فارمیشن به وشي چې دا نور IBCs فارمیشن وشي نو مور اکسیجن بدای کې دومره کیپیلټي وي دی به دومره کیپیسټي وي چې دی به نو زیات اکسیجن کیری کوي دا چې کوم دی erythropoiesis دی دا هغه سټیجز وو دا هغه سټیپس وو دا هغه ریګولیشن دی موست امپورټنٹ ټاپک دی موست امپورټنٹ ټاپک دی د ایگزام حواله سره نیکسٹ ټاپک چې کوم دی ان شاء الله موږ به ډسکس کوو هیموګلوبین او موست امپورټنٹ دی هیموګلوبین نډه زیات سټوډنټ سره ټکي خو تاسو هم کوئ ان شاء الله باندې لخوا خپل په آسان الفاظو کې ایکسپلین کوم والسلام